د بعضې ګناهونو په وجه باندې په ښځو باندې لعنت رالیږلی شوی دی. حضرت اسماء رضی الله عنها فرمایي لعن النبي صلی الله علیه وسلم الواصلة والمستوصلة. نبی علیه السلام لعنت لیږلی دی په هغه ښځه باندې چې نورو ښځو له د حسن دپاره د هغوی د ویښتانو سره نور ویښتان لګوي، او په هغې ښځه باندې هم چې چاته دا ویښتان لګولی شي. یو بل حدیث شریف کې راغلی دی، ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی علیه السلام لعنت لیږلی دی په هغه ښځه باندې چې بلې ښځې له په سرمن کې خالونه لګوي، او هغې ښځې باندې هم لعنت لیږلی شوی دی چې چاله دا خالونه وهلی شي، او په هغې ښځې باندې هم نبی علیه السلام لعنت لیږلی دی چې د ډولو د سینګارو د ښایست دپاره وریځې باسي او نری کوي، او په هغه ښځه باندې هم نبی علیه السلام لعنت لیږلی دی چې د ډولو سینګار دپاره د خپلو غاښونو په منځ کې جداوالی راولي، او دا ښځې د الله په خلقت کې تغییر او بدلون کې راوستونکي دي. نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو سړی خپله بیبي خپل فراش یعنې د ملا سیزې ته کټ وغیره ته راوغواړي، او دا بغیر د څه شرعي عذر نه رانشي خپل خاوند له، او دا خاوند په خفګان باندې شپه تېره کړي، نو تر سهاره پورې فرشتې په دې ښځه باندې لعنت وایي.